نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزت مندو مشرانو همزولو طلباو عوامو دالله فضل و دالله احسانو د کال بعد زمانگا د جماعت اشاعت التوحید و سنة اجتماع اللہ شروع کرو. دا ہر شیو سبب وی چرتا مشرانو سے خدمت کری دا خدماتو نتیجہ اللہ رب العزت دا غیق عمل اللہ قبول کری او دا غیق ثمرہ دنیا تاخکارشی. چرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بنیاد کے خود د الله د کور
اوس هم هغه یاد تازه کېږي، کال په کال خلق ځي د الله د کور باندې طواف کوي، مقام ابراهیم کې مز کوي. زمونږ شیخ القرآن صاحب رحمت الله علیه نه ما اورېدلي وو، زه په مکه کې وم، نو یو ځل زما یو سوچ راغی، مقام ابراهیم کې ناست وم او مخامخ د الله د کور ور دی. ما مراقبه کول، په هغه مراقبه کې ما دا سوچ کول، چېرته ابراهیم علیه السلام د دې کور بنیاد کېښودو او اسماعیل علیه السلام لګیا و پلار سره خدمت یې کول، او بیا یې دعا غوښتې وه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله فدې کې په دې عربو کې د دې د جنس نه یو پیغمبر راولېږي او د هغه پیغمبر کار هغه به دی چې ستا آیتونه لولي په خلقو باندې، ستا د کتاب تعلیم ورکوي او ته هغوی د شرکیاتو نه د رذایلو نه تزکیه وکړي. داسې پیغمبر راولېږي. انا ما یې سوچ کول چې الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام هغه دعا الله قبول کړه، ان که منځ کې ډېره وقفه ولګېده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دپاره ملګري صحابه الله پیدا کړه او دلته معلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ستا د کتاب درس کول او صحابه و زده کول. هغه صحابه دا نبی علیه السلام ویلو، لیبلغ الشاهد الغایبه، هر حاضر ملګري ذمواري ده چې غایبینو ته د الله دین ورسوي، د الله قرآن ورسوي. ما وی دا سوچ کول د الله رب العزت څنګه دعا قبول کړو. دا د ابراهیم علیه السلام هغه اخلاص، د هغې هغه سوچ او فکر، د هغې مجاهده، قبولیت په داسې انداز باندې وشو چې روز شپه ګڼه کمیږي نه، روز شپه هلته ازدحامي. چېرته هاجر رضی الله عنها سعی کړې ده، هغه سعی اوس هم تر و تازه مسلمانان ځي صفا و مروه کې سعی کوي. چېرته ابراهیم علیه السلام جمرات یې ویشتي وو، د هغه د جمراتو اوس هم تر و تازه مسلمانان ځي او رمې کوي د جمراتو. اسلام کې د چا مړېدل او ژوندی کېدل یادېږي نه، بلکې اسلام کې د یو نیک انسان یو عمل، د پیغمبر د صحابي عمل، د هغه تر و تازه وي. الله دې شیخ القرآن صاحب قبر رحمتونو نه ډک کړي. زمونږ دا ملک ډېر تیاره وه په دې ملک کې
چا توحید نه پیژندو شرک او توحید کې امتیاز چا نشو کولی رسم او سنت کې چا امتیاز نشو کولی د قرآن تعلیمات د سرونه قرآن صرف سوګند دپاره یا صرف تلاوت دپاره قرآن ګرځولی شوی شیخ القرآن صاحب محنت وکړو مجاهده وکړو د هغې عمل کال په کال یادېږي په رمضان کې دغه زمونږ اجتماع مو د هغې هغه د یاد په پس منظر کې دی الحمدلله کال بعد بیا اجتماع شروع شو مونږ دعا ګویو چې الله رب العزت زمونږ جماعت لا مزید ترقی ولا ورکړي من کې الله اتحاد او محبت مینه او تعلق الله پیدا کړي زما عزتمندو زه یو څو خبرې د یو خاص مقصد دپاره کوم دا تمیدي یو څو خبرې ما وکړې د انسان د سعادتمندي د انسان د غوروالي دا په څه باندې دی چې انسان سعادتمند شي انسان عزتمند شي که شکل یې ډېر ښکلی نو دې نه د ګلاب نه ښایسته شکل د چا نشي کېدی غوسه یې ډېره ده نو ځناورو نه د زمري نه لوی غوسه د چا نشي کېدی او که د دنیا د انجینری او یا د ډاکټرۍ په عارضي تشخصاتو په سوزونو باندې انسان وچتېږي نو دا خو انسانانو کې کافر ثم حاصل ده دا د انسان د رفعت باندې دلالت نه کوي د انسان رفعت او د انسان اوچتوالی هغه د انسان د خپل مقصد ژوند پیژندل هغه مقصد ژوند باندې تېرېدو کې د انسان کامیابي ده دغه د انسان سعادتمندي هم ده د دې سعادت دپاره موږ دپاره د علم سخت ضرورت دی علوم په دنیا کې هغه علوم دي چې هغه د دنیا ژوند کې د سهولت سره ژوند تېرولو سره تعلق لري هغه علوم دي چې هغه علومو دپاره انبیاء علیهم السلام رسولان علیهم السلام الله را لېږلي انبیاء علیهم السلام رسولان علیهم السلام چې کوم علم او ترویج دپاره دنیا کې خدمت یې کړی دی هغه علومو کې زموږ ستاسو عزتمندي هم ده او اوچتوالی هم ده څه وخت خو په دې دنیا کې هغه علومو پاسدارۍ باندې دنیا چلېده حکمرانانو مو د هغه و چې هغوی سره اسلام سره تعلق و دین سره تعلق و او یو وخت داسې راغی چې په دې دنیا باندې تسلط خصوصا زمونږ هندوستان باندې تسلط د فرنګیانو راغی زمونږ مشایخو
شفاغی کې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه، هغه دا سوچ وکړو چې زمونږ هغه ظاهري بادشاہي باندې خو نور اغیار په قابل شو، نو اجدانه چې زمونږ د فکری سوچ فکری بادشاہي باندې اغیار په مسلط نشي. نو اولنې کار په هندوستان کې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بنیاد کې خود دارالعلوم دیوبند، هغه دارالعلوم دیوبند نه دومره لوی هستی الله رب العزت پیدا کړي چې په هغې کې زمونږ شیوخ زمونږ مشایخ مو هغې په دې دنیا کې انقلاب دنیا کې راوستی ده. نو د انسان ترقی د انسان اوچتوالی تعلق هغه علم سره دی چې هغه علم باندې انسان الله پیژني، هغه علم باندې انسان پیغمبر پیژني. او د دې علومو محور چې دی په دې زمانه کې هغه دینی مدارس دي. دینی مدارسو هغې سره سهارم نشته، د حکومت مددم نشته، حکومت امدادم نشته. امداد نه علاوه د نقصان رسولو کوشش هم وي، لیکن علماء دینی مدارس داسې قائم کړو چې دنیا کې څومره دینی مدارس زمونږ ملک پاکستان کې شته دی، دنیا دپاره حفاظ پیدا کړو، لوی لوی مفسرین پیدا کړو، لوی لوی محدثین پیدا کړو، لوی لوی فقها پیدا کړو، لوی لوی مفتیان پیدا کړو. دا د دینی مدارسو چې دوی ته کومه ورثه کې ملاو شوی، الحمدلله زمونږ په دې ملک کې تقریبا 5 بوډه دي او هغې څومره حفاظ پیدا کوي، علما پیدا کوي، هغه د شمېر نه د امتحانونو شي نو هغه ته پته لګي په روز کال څومره حفاظ. اصل ترقی مو په دغه علم کې دی. د دې علم انبیاء علیهم السلام علوم ټول انبیاء علیهم السلام او ټول شرایع چې کوم تیر شوي دي او د هغې خلاصه او نچوړ هم دی چې هغې کې د طهارت، د اخبات، د سماحت، د عدالت درس وشي. او د طهارت او د اخبات او د سماحت د عدالت درس هغه په دې دینی مدارسو کې کیږي. اولنی مقصد د انسان د اصلاح لپاره اخبات وي. د هغې نمونه په دې مزد باندې ښکاره کیږي چې انسان د څنګه قیام کوي الله ته، څنګه رکوع کوي الله ته عاجزي کوي، څنګه سجده کوي الله ته عاجزي کوي، دې ته اخبات ویل کیږي. او د اخبات نه علاوه سماحت دی، هغه د شهوت بطن، شهوت فرج دې څنګه اصلاح کوي، نو دا د انبیاء علیهم السلام تعلیمات دي. او د عدل و انصاف څنګه نافذ کیږي، د انبیاء علیهم السلام تعلیمات وي. نو زمونږ دینی مدارسو درسونو کې تعلیم او تعلم کې چې زمونږ د مشایخو نه مونږ ته په ورثه کې پاتې شوي دي، هغه
حفاظو په شکل باندې د علماو په شکل باندې د درس او تدریس په شکل باندې سره دې نه چې دوی سره سو هیڅ قسم تعاون د دنیا د خلقو نه کیږي نو موږ خپل خدماتو کې لګیاو او دا اصل د ترقی د انسان سبب هم دا دی الله فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لوی مشهود بھی په دنیا کې لا اله الا الله دی د دې لا اله الا الله وی نو دا دنیا آباد ده او لا اله الا الله نبی نو دا دنیا بل ورانه کی او په دې لوی مشهود بی باندې الله خپل شهادت پیش کړي او په دې مشهود بی باندې د ملائکو شهادت الله پیش کړي او په دې لوی مشهود بی باندې الله رب العزت د اهل علم او شهادت په دې باندې پیش کړي نو فضیلت د اهل علم لپاره اقتران د خپل شهادت سره د ملائکو شهادت سره اهل علم او شهادت اقتران دا د علماء او فضیلت پر دغه کافی ده ورسره دا مشهود بی د 200 روپو نه ده هغه مشهود بی ده چې هغه د ټولو د دنیا د بقا لپاره سببي حدیث کې راځي چې کله د لا اله الا الله دعوت ختم شي نو الله دا دنیا هم پاتې نه کې هر څه به وران شي شاهد الله انه لا اله الا هو الله پدې شهادت کوي چې یو الله حاجت روا دی یو الله کارساز دی یو الله مشکل کشا دی یو الله لایق دی عبادت دی او ملائکه مو د دې شهادت کوي ول ملائکه دای د پاره د علم ضرورت دی علمنا ډیر دي دنیای علوم دي هغه دنیای علوم کې ارزمره چې ترقی وشي هغه عارضی ترقی ده اخر مرګ دی هغه علم انتهای ضرورت وي چې هغه د دنیا هم فایدهمند وي د آخرت هم فایدهمند وي او د برزخ هم فایدهمند وي دې ته علم الدین ویل کېږي نو زمونږ په علومو کې اولنۍ خبره د طهارت وي زمونږ د فقه ابتدا چې کېږي په کتاب طهارت باندې کېږي کتاب طهارت سره د انسان اندامونه د لوی حدث نه د ورکوټ حدث نه څنګه صفایي کېږي دارنګه زمونږ د علم سلوک وی د زړه طهارت وی د زړه طهارت چې زړه کې د یو الله سره مینه د یو د الله نه یری د یو الله باندې امید وی چې زړګي کې الله د محبت نه علاوه د بل چا محبت نه وي د الله د رجا نه علاوه د بل چا رجا نه وي د الله د ير نه علاوه د بل چا ير نه وي دا د زړه عبادت وي او د لاس خپو د طهارت چې هغه د حلال وي او د حرام نه سره ځان ساتي دیم علوم کې د دیم هغه سماحت ده د اخبات ده اخبات مطلب دی الله تا عاجزی کول کوم ذات چې موږ پیدا کړیو هغه ذات عاجزی کول دا غي نمونه چې دا
په موز کې د اخبات خسته نمونه ده لاس په نامه باندې په اودس کې سړی ودرېږي الله رب العزت ته اولنې چې غدای سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بیا د قرآن قرائت وی هغه نه بعد سړی رکوع ته راټیټېږي لکه د انسانانو کې د څاروي په شان هیئت جوړول الله رب العزت ته د اخبات نمونه ده بیا خپل خستان دامونه چې هغه خپې دي زنګونونه دي لاسونه دي سر دی تندی دی پوزه ده دا په ځمکه باندې لګول او په دې ټولو کې د الله صفت ویل په قیام کې ایاک نعبد و ایاک نستعین په رکوع کې سبحان ربی العظیم په قومه کې سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد په سجده کې سبحان ربی الاعلی او په قعده کې التحیات لله والصلوات والطیبات دا د اخبات نمونې دي دیو جنا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی د پدې مسلمانانو کې د مز مثال داسې دی لکه د سر مثال دی سر وی نو د انسان جن متصور وی سر نوی نو جن نه متصور کیږي دا د اخبات نمونې دي نو زمونږ په دینی مدارس کې د طهارت نه وروسته دا مستقل کتاب الصلاة وي او د صلات بیا مستقل اقسام دي مطلق صلات دی صلات استسقا ده صلات جمعه ده صلات العیدین دی صلات الخوف دی صلات حاجت دی صلات استسقا ده صلات کسوف دی صلات خسوف دی دا یو مستقل بابونه په دې دینی مدارس کې د اخبات په نوم باندې کېږي دا د اولا نه شروع شي تر اته کاله لس کاله دا مدارس کې د دې سوزونو ټریننګ وي تربیت وي دارنګه په دې زمونږ په علومو کې د اخبات نمونو کې زکات دی سړی مال ګټي هغه کې کوم حصہ چې الله ځان د پر مقرر کړی دی هغه الله د پر ورکول مال تا ګټلې دی والله د ورکول دا د اخبات نمونه ده د عاجزۍ نمونه ده او دارنګه د الله رب العزت کور ته تلل د عمرې په شکل باندې د حج په شکل باندې نو کله طواف زیارت وي او کله ودا وي کله د عمومي طوافونه وي کله صفا مروه کې سعی وي کله عرفات ته تلل وي او کله مزدلفه ته راکوزېدل وي الله ته عجز او عاجزي اظهار دی دې ته اخبات نمونه وایي د مدارس کې د دې علومو بیانونه وي حلال او د حرام نه بچ کېدو لپاره زمونږ په فقه کې مستقل علوم وي یو وخت دا شوم په دې دنیا کې راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ وخت کې د علم دومره ترویجو سړی به دکانداری به کول نه اعلی دکانداری کول شو چې هغه د حلال او حرام علم ورسره و د خوف و بد باندې پوهېده بې فاسد و بې صحیح باندې پوهېده نو دا دې ته ویل کېږي د علوم هغه علوم دینیه چې ژوند به سړی دنیا کې څنګه تېروي نو دینی مدارس کې دا علوم وي د عقاید اصلاح د زړه اصلاح د لاس افو اصلاح او دا واته کاله دا درس او ټریننګ وشي الله رب العزت د دې دینی مدارس نه هغه علما هغه صلحا الله پیدا کی چې هغه دنیا د پاره رڼا شي او نجوم شي دنیا خلق ته راهنمایي کوي
نو دینی مدارسو مختلف شکلونو کې موږ ته د علماو په شکل باندې مفسرینو په شکل باندې دا خدمات کړي نو موږ تاسو له توجه لوی توجه د دینی مدارس سره پکار دی دو لحاظ سره چې خپل بچي دینی مدارس ته لیږو او په خپل دینی مدارس سره تعاون کوو ان شاء الله العزیز په دې ملک کې عن قریب ولا چې ټول خلق د دینی علومنا د الله تعالی نصیب وګرځي نو د دې هغه کوم قانون چې الله رب العزت برنا را لګلې ده هغه